حاجی دا د دورې فلکیات یو بل طالب علم او مولانا صاحب سره مون خبرې کوو. تاسو چې خپل نوم او تاثرات پیش کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زمانوم مولانا محمد ایاز صاحب دی. زه د پېښور اوسیدونکی یم او زه د خپل استاد محترم مفتی محمد سلمان حقانی صاحب ډېر زیات مشکور یم چې هغې مونږ ته دا موقع راکړه چې دوره فلکیاتي په خپلې جامعه شیبانیه کې شروع کړو. ځکه خپل تاثرات د دې دورې حوالې سره به داسې وړاندې کړم چې مونږ په دې نو پوه چې یاره د فلکیات ویل کېږي څه ته، دا د څه نه بحث کوي او دا زمونږ د مشران یو ډېر محنتونه کړي دي فن دپاره، خو لیکن نن چې کوم دی په علماو او طلباو کې د ډېر زیات فقدان دی. خو د مفتی صاحب په دې دورې سره موږ ته دومره زیاته فایده وشوه چې الحمدلله هر شاګرد د مفتی صاحب چې څومره دلته موږ سره حاضر وو هر یو په دې قادره دی چې هغه دا فلکیات بل ته بیان کړی شي. نو انشاءالله زما خپل هم د عزم دی چې دا فلکیات به زه روان کال طلباو ته انشاءالله بیانوم. خجی یو سوال دا د کومه چې تاسو طالب علم یې فراغت هم د مدرسې نه شوی؟ زما فراغت شوی دی د اکوړه خټک نه 2012 کې جي، او هغې باوجود زه د دې ما ځان محتاج ګڼلو چې زه دلته راشم د 3 وړو دورو کې حصه والم او په دې کې زه مهارت حاصل کړم. ماشاءالله جی دا ډېره اهمه نکته ده چې دا دوره صرف د طالب علمانو لپاره نه ده بلکې دا د علماء کرامو لپاره هم ده. زموږ یو بل محترم عالم دین هغه هم موږ سره موجود دی چې ستاسو فراغت د جامعه دارالعلوم کراچي نه شوی دی. حاجی تاسو خپل نوم او خپل ځای او تاثرات پیش کړئ. زما نوم الیاس جان دی او زه د 400 سټیشن کورونو اوسیدونکی او زما فراغت په 2014 کې جامعه دارالعلوم کراچۍ نه شوی دی او الحمدلله الله تعالی د مختلفو کورسونو توفیق راکړلی. ما میډیا ورکشاپ په حوالې سره هم اسلام آباد کې یو کورس کړی دی او دغه شان د علم تجوید مختلف چې کوم درسونه دي هغه ما ویلي دي او د وفاق امتحان مې په هغې کې هم ورکړی دی. نو د الله تعالی زه طالب علم یم او اوس هم ځان طالب علم ګڼم او چې ما ته کله هم داسې موقع میلاویږي نو زه د علم د طلب دپاره راځم. دا مولانا سلمان صاحب زموږ ملګری دی، زه د ډیره شکریه ادا کوم چې د دې په توسط سره موږ ته دا موقع میلو شوه چې موږ د دوره کې شریک شو او الله تعالی د دې د کومه جامعه چې ده د دې چې دا کوم بنیاد کېښودلی شو الله تعالی دې دا قبوله کړي او الله تعالی د دې ترقی نور هم زیاتې کړي. او بیا بالخصوص زه د مولانا فضل قدوس صاحب شکریه ادا کوم چې د هغې نه موږ ته د استفادې توفیق میلو شو او الحمدلله هغې موږ ته دورې فلکیات پړاو کو او دورې فلکیات چې کوم ضرورت او اهمیت نو دا یو داسې شیز دی چې دا چا په خپله ویلي نی نو هغه د دې په افادیت باندې نه پیږي. نو مخکې مونږ هسې برای نام وي چې دا ضروري دی، خو چې اوس مونږ په خپله کېناستو نو مونږ ته پته ولګېده چې دې سره زمونږ د دین څومره اهم شیزونه وابسته دي چې هغه د منځونو وختونه روباسل، دغه شان قبله صحیح پہچان کول چې دا هر مسلمان ضرورت دی او دغه شان رؤیت هلال چې په هر کال خصوصا په روژه کې او په اختر کې زمونږ په دې باندې خصوصي اختلافات د علماء کرامو وغیره راځي. نو او زه د مولانا فضل قدوس صاحب الله تعالی د دې عمر کې ډیر برکت واچي، هغې موږ ته ډیر په ښکلې طریقه دا دورې فلکیات پړاو کړه او ډیر آسان انداز کې 2 جمع 2 4 بالکل آسان مثالونو سره داسې پوه کړو چې دا موږ ته یو بدیهي شیز معلوم شو چې دې کې اختلاف نشي راتلی، خصوصا د منځونو د وختونو کې قبلې معلوماتو کې او دا چې کوم جدید آلات دي او جدید ساینس دی د هغې نه موږ ته د استفادې پیدا حاصلولو طریقه موږ ته وښودله. الله تعالی دې دا جامعه هم آباد لري او دا زمونږ استاد محترم مولانا فضل قدوس صاحب او زمونږ دا ملګري الله تعالی د دې ټولو عمرونو کې برکت واچي
او زمونږ لایق زمونږ دې مدرسې سره اوس خصوصي تعلق راغی. مخکې نه مو خو اوس پکې د دې ځای نه موږ ته ډېره فایده هم حاصله شوه. نو هر قسمه زمونږ چې کله هم د خدمت ضرورت راځي انشاءالله موږ به دلته خپل خدمات پیش کوو. او زه ټولو ملګرو ته مبارکبادي ورکوم چې الله تعالی زموږ دا دوره په خیر او عافیت سره سرته ورسوي.